یو ځل د رمضان المبارک میاشت راغه نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې په تاسو باندې یو میاشت راغلی ده چې پای کې یو شپه داسې هم ده چې د زرو میاشتو نه بهتره ده او څوک چې دغه شپې نه محروم پاتې شو گویا ټول خیر نه محروم پاتې شو او د دې خیر نه محروم نه پاتې کیږي خو هغه کس چې په حقیقت کې محروم وي. مطلب په شب قدر شپه یادېږي دي چې زمونږ د خوږ نبی اشاره شب قدر طرف له ده. شب قدر شپه عموما د رمضان په اخرنۍ عشره کې 23 25 27 29 تاک شپو کې راځي جی. نو په دې باندې چې څوک ویښ پاتې شو د الله پاک عبادتونه وکړ او چې څوک په دې شپه نه محروم شو نو هغه داسې شو چې لکه د ډیر غټ خیر نه محروم پاتې شو جی. نو دا زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان المبارک میاشت راتلو سره دا یو حدیث ته چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا نقل کړی دی نو ما هم تاسو سره شریک کړو ثواب په نیت باندې تاسو هم مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې په دغه شپه باندې ملګری پاتې شو خو خاص د عبادت د لپاره د زړه جذبې نه دا نه چې اړې نه وي یا د ریاکارۍ د لپاره یا چاله خولو د لپاره یا د سپریشر په وجه باندې خو خاص عبادت د لپاره چې کینی په ایمان سره کینی جذبې سره کینی نو الله پاک په هغه دغه شپه هم وخی او الله پاک په دغه عبادتونه هم قبول کړي ځکه دغه شپه چې کومه ده د زرو میاشتو نه بهتره ده جی. نو ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ.